عوام له دې سره ډېر بې باکه دي چې کله دی یو چاته غږ کوي هغه په خپل نامه باندې نه رابولي، هغه ته خپل نوم پوره نه اخلي. د یو چا نوم عبدالخالق وي دی هغه ته صرف خالق وایي، د یو چا نوم رازق وي دی هغه ته صرف رازق وایي. نو دا په شریعت مقدسه کې ناروا دی، په دې باندې انسان ګناهګاره کیږي، ځکه دا د الله تعالی هغه نومان دي چې د هغو اطلاق له الله تعالی څخه بغیر پر بل چا باندې نه کیږي. لکه عبدالخالق راواخی، عبدالرحمن راواخی، هغه نوم چې د هغه په سر کې عبد توری وي، هغه نوم چې د هغه په سر کې د عبد لفظ وي، نو هغه نومان چې د هغو په سر کې د عبد لفظ وي دی هغه نه استعمالوي، صرف هغه په خالق و په رازق و په رحمان و په رحیم و ځان ته رابولي. نو دا په شریعت مقدسه کې ناروا دی. نو لہذا موږ تاسو باید و یو چاته په پوره نامه باندې ووایو چې د یو چا نوم عبدالخالق هغه ته صرف خالق نه ووایو، د چا نوم عبدالرازق هغه ته رازق نه ووایو، بلکې عبدالرازق ورته ووایو.